په ځناور کې پیدا شي بیا قرباني ټیک نه ده. پہلا نمبر باندې اخکر کچری اخکر بالکل بیخ کې مات شي اور دنه کم مزغدي غاخکاری بیا ور باندې قرباني نه ده جایز. په دې خبره باندې پوه شئ. دینه علاوه که اخکر برنا د اخکر د سوي کله کله د سروي ولا کال کې 2 کالو کې بدلیږي نو اخکر روزي نه زوړ اخکر نه لري شي. د زوړ اخکر ته عربي کې او دی اردو کې خول ویل کېږي نه کا خول ورنه لري شو یو کور ایس خبره نه ده. ادا غرنګي پیدایشي تور باندې اخکر نو بیا ټیک تا کچري اخکر مات شوی وو یا کټکړی وو خدا بیخي ټیک ټاک ته بیا به قرباني جایز ده. کرنٹ یا د کیمیکل وجینا کچري اخکر نه وروتلی بیا به قرباني ټیک تا. دیم غوګ کچری دواړه غوګونه یا یو غوګ د درېمي حصے نه زیات کټو بیا به قرباني نه کیږي. اور یا پیدایشي تور باندې دواړه غوګونه یا یو غوګي سره ونه بیا به قرباني نه کیږي. ها البته کچری درېمي حصے نه درېمه حصہ یا درېمي حصے نه کم غوګ کټ شوی و نه بیا به قرباني کیږي. برابر خبره ده یو غوګ کا دواړه غوګونه وي. اور اندغه رنګي کچری د غوګونې په منځ باندې ورته د شلولي وي اوګدوالي کې بیا په قرباني کیږي. غوګونو کې سروي وي بیا په قرباني کیږي. پیدایشي تور باندې غوګونې شته خو وړ دي بیا په قرباني کیږي. دریم نمبر باندې پوزا کچری درېمې حصے نه زیاته پوزا کټوا بیا په قرباني نه کیږي. که درېمه حصہ یا دینه کم کټوا بیا په قرباني کیږي. پوزا کې ورته سروي کړي دی هغه کې نکیل شولې موږ ورته سو وایو پښتو کې بینی چولی وي هغه باندې قرباني کیږي. انده غرنګي که سروي چرته ټوخلی و یا زکام او نزله و بیا به قرباني کیږي. هیڅ خبر نه ده. غخونه کچري بالکل نوي اور یا اکثر غخونه غرزیدلی دومره زور سروي دا خسته دي چې خوراک نشي کولای بیا به قرباني نه کیږي. کایو 2-3 غخونه غرزیدلی وي اور خپل خوراک کولی شي بیا به قرباني جایز ده. جبه کچری درېمې حصے نه زیاته کټ شي وي قرباني پې نه کیږي. درېمه حصہ یا دینه کم کټ شي بیا پې قرباني کیږي. اور سترګې کې کچری د یو درېمې حصے نه زیاته سترګې اړاندا وي بیا پې قرباني نه کیږي. بالکل ړوندې بیا پې قرباني نه کیږي. یو سترګې باندې ړوندې بیا قرباني نه کیږي. البته کچری د درېمې حصے یا درېمې حصے نه کم نظر کم وو بیا ور باندې قرباني کیږي. یوې سترګې کې کوګواله دی کوګواله دې ته ویل کی تاسو دې کسانو کې کتلې وي سترګې یو ځای ته غړي یا بل سترګې بل طرف ته وي کده سي سروي وي بیا خیر دی بیا به قرباني کیږي. اور دا نظر به څنګه معلومه فقهاو لیکلي چې داسې چل وو کې چې دا کم سترګې نه دا معذور دی د سترګې ورته کولاو پرې دی او دا صحیح سترګې ورته وتاړي کپڑے سره چې څور تخکاری نه اور بیا به یو شپه یو ورځ یا 2 شپې 2 ورځې به وګي پاتې کې دا سروي بیا به دا یو ځای کې ودرې او لري نه ورته واخه خوځي چې دا کله واخه وګوري او تا طرف روان شي د نشان ولګي بیا به دا سروي زور ځای ته راولي بیا به هغه ځای کې ودرې او بیا ورته د مازور سترګه وتاړي چې کوم سترګه ټیک ته دا ورته کولاو کې بیا ورته واخه خوځي چې کم ځای نه دا واخه ګوري او چې دا تا طرف راو چې الته به نشان ولګي نه دا سروي اور چې کم ځای کې دا روان شوی دی هغه ځای باندې اندازه ولګي. مثال په تور باندې دا 100 میټر جوړ شو اور چې کله تا د سترګې د مزور سترګه ورته کولاو کړی و هغه ته وکتلو 33 میټر وو نه دی مطلب دی چې درېمې حصے برابرې نظر کم دی قرباني پې کیږي او کدی نه زیاتو نه بیا پې قرباني نه کیږي. په دې طریقې باندې پوه شئ د نظر معلومولو طریقه ده. خپې کچري کټوا قرباني پې نه کیږي اور خپې باندې ګوډ دی خو د خپا سره په دزمه کې لګی نه بیا پې قرباني نه کیږي. خو کچري ګوډ وو او په دزمه کې باندې خپې لګول بیا پې قرباني کیږي بیا جایز ده. انده غرنګي غولنزا اور هغه زهره خبره ده چې تندې چې کوم ته غولنزا ویل کیږي په بيزي کې کچري یو ته وډوندو هغه نه په نرو وتلې قرباني پې نه کیږي. کټ وو په ورنه نرو وتلې بیا قرباني نه کیږي. یا و شوي دی او په ورنه روزي بیا قرباني نه کیږي. نبی زید پر شرط ده چې ادواړه تيونه صحیح سالم وي اور غوا کې اور میخي کې کا یو وډوندو یو کټ وو
یو وچ شوی دی هغې نه پی نه روځي خیر دی قرباني پې کېږي خو که چرې دوه کڼو دوه وچو دوه کټ شوي دي دوه نه پی نه روځي بیا به قرباني نه کېږي زما په دې خبره باندې پوه شوې که بیا په مسلې نه پوهې ما نه بیا تپوس وکړه خو غلطه مسله بیان نه کړې چا ته چې څومره پورې ښه مطمئن نه وي چې او دا مسله ما ټیکه اورېدلې او زه پرې پوه یم او چې پوه نه وي خیر دی ما نه بیا تپوس وکړه خو غلطه مسله به نه بیانوي خسی ځناور باندې قرباني کېږي ټیک ده برابره خبره ده چې هغه دواړې انډې کټ شوي وي یا یو انډې نه وي قرباني پې کېږي او که پیدایشي طور باندې نه وي بیا هم پې قرباني کېږي ما نه یو ځل یو شیعه تپوس وکړو چې یاره کله ځناور کې عیب وي تاسو وایئ چې قرباني نه کېږي ړوند وي نه کېږي خپې کټ ته نه کېږي ژبه یې کټ ته نه کېږي خو دا خو یو اندام دی که نه چې دا کټ شي دې باندې ولې قرباني کېږي دا عیب ولې نه دی په اعتراض باندې پوه شوې ما ورته جواب کې وویې چې هغه ځناور کې عیب ګڼلی کېږي چې هغې سره قیمت خرابېږي حسن یې خرابېږي صحت یې خرابېږي غوښه خرابېږي او چې کله یو سروی خسي کې نو هغه سره غوښې کې ذایقه راځي غوښې کې قوت پیدا کېږي دیو چې نه هر هغه شیز چې هغې سره غوښې کې حسن پیدا کېږي طاقت پیدا کېږي هغه شریعت کې جایز دی نه لہذا دا عیب نه دی دا سروي کې حسن دی دیو چې نه دې باندې قرباني جایز ده په دې اعتراض جواب باندې پوه شوې چې درنه تپوس وکړي چې جواب در سره وي دویم دا چې روایت کې راغلی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دوه ګډان ذبح کو اور ادواړه خسی وو نه چې کله روایت نه ثابت شو بیا هغه ځای کې د عقل کار نه کوي عقل بیا زیرو دی چې نس راشي بیا عقل صفر ختم نه دیو چې هغې باندې قرباني جایز ده لیونی سروي باندې قرباني جایز ده که نه جایز نه ده که چېرې دې حد ته لیونتوب یې رسېدلی چې بلکل خوراک نشي کولی بیا پې قرباني جایز نه ده او که دې درجې لیونی دی چې واښه پېژني اوبه پېژني ګیا پېژني خوراک کا کولی شي بیا خیر ده بله مسله چې عام طور باندې کومه دلته پیښیږي دغه ده چې اکثر چې کله دو سروی د خلک واخلي نه هغه په خېټې باندې حمل وي آیا دې قرباني جایز ده که جایز نه ده که چېرې دا سروی قریب الولادت دی یعنی میاشت یا 15 دن داسې لږ وخت پاتې دی چې دا به خپل بچی پیدایش یعنی هغه ډیلیوري به کوي د دې صورت کې بیا قرباني کول جایز دی خو سره د کراهته مطلب کراهت مطلب دا چې داسې سروی ذبح کول نه دي پکار خو که چا قرباني وکړه نو قرباني کېږي خو که چېرې مثال په طور باندې میاشتې حمل دی 15 دن حمل دی 2 میاشتې حمل دی هغې باندې قرباني جایز هغې کې هېڅ مسله نشته اکثر د خلک داسې کوي دا سوداګران ظالمان دي هغه سروی غټ ښکاري نه چې کم بار نه سړی راشي هغه غریب پوهېږي نه ورته یاره دا ډېر غټ دی غټه غوښه ده ورکې چې کله کور ته راولي یو ماهر ته وښي ورته دیږي دی حمل دی نه خیر دې هېڅ خبره نه ده چې خاصه قرباني ورباندې کېږي ښه څه مسله نه ده خو کوشش دا کوي چې نه وي د علماو لیکلي چې کله قریب الولادت وي د دې د بچی پیدایش کې 15 دن یا میاشت پاتې دي هغې کې د نسل ضایع کېدو خطره ده دې وجې نه مکروه ده نه دي کول پکار خو که چا وکړو قرباني کېږي